أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الله پاک د دې کافرانو منافقانو د حالت د پاره یو مثال ذکر کوي، ځکه چې په مثال سره خبره ډیره ښه واضح شي چې دې د الله تبارک تعالی د هدایت چې کوم ډیر لوی نعمت ته د هغې ناقدري وکړله. پکار دا وه چې دې د هغې قدرداني کړې وې او په هغې باندې مضبوط پاتې شوی وې تر مرګه پورې، لکه څنګه چې هغه خلک چې الله تبارک تعالی په هغو باندې انعام کړی دی او د هدایت په لاره باندې هغه قائم او ثابت پاتې شو او کامیاب شو، دنیا کې هم کامیاب آخرت کې هم کامیاب. لیکن دا کافران او منافقان چې هغو ته الله تبارک وتعالی هم داسې موقع ورکړله، لیکن هغه موقع ضایع کړله، هغه سنهري موقع هغه ضایع کړله، د هغې نه فایده ونه اخیسته، د هغه لوی نعمت ناقدري وکړه. په دنیا کې که بل یو نعمت انسان ته میلاو نشي د هغې ناقدري وکړي نو نقصان خو به وي، لیکن لږ نقصان به وي. لیکن د هدایت نعمت چې هغه انسان د هغې نه محروم شي دا ډېر لوی نقصان دی، ناقابل تلافي نقصان دی، داسې نقصان دی چې د دې هیڅ قسم تلافي نشي کېدلی. نو الله پاک فرمایي څنګه چې مخکې فرمایلی وو چې اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دي چې دی نو هغه د ګمراهي غوره کړله، د دنیوي لږ مقاصد او د دنیا د عزت او یا د دنیا د فایدو مال او دولت د پاره چې دی نو هغه د ګمراهي هغه لارې اختیار کړله او هدایت د الله تبارک وتعالی ټیک ټیک په حکم باندې د الله په توحید باندې چې دی نو هغه په اخلاص سره چې دی نو هغه ژوند تېرول او په هغې باندې مضبوط او کلک پاتې کېدل د مرګه پورې داسې ونه کړله. نو ډېر غټ نقصان یې وکړو. فما ربحت تجارتهم، دا ډېر د تاوان او د خسارې تجارت. کافرانو ته الله تبارک وتعالی موقع ورکړله چې کله په تیارو کې و، په مکه کې کفر او شرک او تیارې وې، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو رڼا راوړله، الله پاک خپل پیغمبر راولېږو، هغه ورته هدایت او د صراط مستقیم چې دی نو هغه لار وښوله چې د کامیابۍ لار چې دی نو هغه د الله پاک توحید دی، د الله پاک عبادت دی، او د شرک او کفر نه منع اخلاق ورته وښول. او کله چې بعضې خلک چې دی نو هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ، د هغه خبره یې ومنله، نو نور د مکې مشرکان کافران هغو چې دی نو هغو ورته تکلیفونه رسول شروع کړو، هغو دشمني شروع کړله. نو هغه اور لګول چې لکه څنګه الله پاک یو مثال ذکر کړی دی په دې آیات کې چې یو انسان وي او هغه چې دی نو په تیارو کې دی، په توره شپه کې دی، په یخني ده، تیارې دي، وحشت او یاره ده، په هغې کې ضرورت د دې خبرې دی چې رڼا وي، اور وي چې د یخنۍ نه پې بچ شي، او دغسې چې دی نو هغه د یرې او د تیارو نه چې دی نو هغه بچ شي. نو دا اور چې دی نو هغه ولګو، اور یې بل کو، او بیا چې دی نو هغه د هغې قدر یې ونه کو، هغه اور ترې مړ شو، دی بیا په تیارو کې پاتې شو، هغه تیارې، هغه یخني، هغه تکلیف په هغې کې چې دی نو هغه پاتې شول. څنګه چې دغه یو انسان چې دی نو هغه په یو نقصان وکړو او د هغه نعمت چې کوم هغه د رڼا هغه نعمت و د هغې حفاظت یې ونه کړی شو، د هغې قدر یې ونه کړو، د هغې نه محرومه پاتې شو او په تیارو کې چې دی نو هغه مبتلا شو، پاتې شو. دغسې چې دی نو هغه دغه د مکې دا کافران چې الله تبارک وتعالی په دغه تیارو کې خپل دا پیغمبر راولېږو، هغه پکې یو رڼا بله کړله. او فلما اضاءت ما حوله، چې کله چار چاپېره رڼایي شوله، څه خلک چې دی نو هغه د مکې او د مکې نه بهر حتی د مدینې پورې چې دی نو دا رڼا راورسېده، لیکن دې د خپلې دشمنۍ له زور ورکړو. هغه صحابو ته چې دی نو هغه به یې تکلیفونه رسول، کم خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راتلل او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل، هغو به منع کول، هغو ته تکلیفونه رسول. الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته صحابو ته چې دی نو د هجرت حکم وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو.
دا مکې والا چې دی نو د هغه نور او رڼا نه محرومه پاتې شو. دی بیا په هغه خپل کفر او شرک او په هغه تیارو کې چې دی نو پاتې شو. وترکهم فی ظلمات ذهب الله بنورهم، الله پاک دې دا رڼا ختمه کړه. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، او دی په هغه تیارو کې بیا پاتې کړه چې څه ورته ښکاري نه، او په هغه جهالت په هغه تیارو په هغه کفر او شرک چې دی نو هغه ورته مرګ راغی لکه ابو جهل او داسې نور کافران د مکې، او همیشه د پاره چې دی نو هغه ناکام شو، د دې ډېر لوی نعمت نه محروم شو. یا د منافقینو د پاره هم مثال دی، الله پاک د منافقانو ته هم داسې موقع ورکړله، دا ډېره قیمتي موقع ته الله پاک ورکړله چې ګوره په مکه کې چې دی نو رسول مدینه ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او دی چې دی نو هغه په ظاهر د خپل ایمان چې دی هغه اظهار وکړو، په ژبه باندې ووایي چې آمنا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلسونو ته حاضرېدل، جمعات ته راتلل، قرآن پاک اورېدل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې اورېدل، د هغې باندې چې دی نو قدر کول او په عاجزۍ او په قدردانۍ سره چې دی نو د هغې اورېدل او د هغې نه چې دی نو فایده اخیستل هغه یې ونه کړه. په زړونو کې چې دی نو هغه کفر و. په مسلمانانو سره چې به کله مخامخ شو نو ورته به آمنا، نو د هغې په وجه خو ورته څه فایدې شروع شولې، فایدې ورته شروع شولې چې هغه د مسلمانانو کې چې دی نو هغه بظاهر شامل شول، او مسلمانانو د چې کومې فایدې وې په مال غنیمت کې حصې د جان او مال محفوظ شو، او هغه چې د مسلمانانو طرف نه کومې فایدې هغه فایدې په دنیا کې دي ته میلاوېدلې. فلما اضاءت ما حوله، چې دا چار چاپیره ورته رڼا شو، یعنی د هغه چار چاپیره هغه کم د خپل ایمان ظاهري ایمان په وجه باندې چې دی نو هغه کمې فایدې وې هغه ورته میلاوېدې. ذهب الله بنورهم، نو دا د دې منافقانو چې دی نو هغه نه هم الله پاک رڼا لرې کړه. د دې مرګ په وخت کې چې کله چې دی نو مرګ ورته راغی نو بس هغه ظاهري رڼا چې دی هغه خو په دنیا کې کار کوو، په دنیا کې چې دی نو د هغې نه فایدې اخیستلې، لیکن د ژبې ایمان چې دی هغه خو بیا په قبر کې نه پکارېږي. وحصل ما فی صدور، په آخرت کې خو چې دی نو هغه څه چې د انسان په زړه کې وي هغه نور او هغه هدایت د هغې په وجه انسان ته چې دی نو هغه جنت او د قبر او د آخرت کامیابي میلاویږي، هغه ورسره نه وه. نو ذهب الله بنورهم، الله تبارک وتعالی د دې هغه رڼا د دنیا هغه چې هغه خو د دنیا سره پاتې شوه، او آخرت کې په زړه کې رڼا نه وه. وترکهم فی ظلمات، نو په تیارو کې پاتې شو. د قبر تیارې، د حشر تیارې، د آخرت تیارې، د دوزخ او د جهنم تیارې، په هغې کې ورته هېڅ نه ښکاري، او ډېر چې دی نو هغه داسې یو قیمتي موقع یې ضایع کړله. نو دی خو ډېره زیاته ضایع کړه، حتی چې د کفر حد ته ورسېدله، او بلکل چې دی نو هغه د هدایت نه محروم شو. لیکن یو مسلمان هغه لږ غونتې هم داسې ضایع کړي نو هغه هم نقصان دی، چې الله تبارک وتعالی ته موقع ورکړي د مسلمانانو په ملک کې، د مسلمانانو په کورونو کې د دین یو کار کوي، په دین کې چې دی نو هغه مخکې دی، او بیا هغه څه د دنیوي فایدو دپاره او د دنیوي اغراضو دپاره چې دی نو هغه لږ په شا شي، نو دا قبل فرض چې دی نو هغه داسې چې د کفر حد ته ونه رسي، لیکن چې دا هم ډېر سخت نقصان دی. د دې قدردانی کول، عاجزي کوله د الله پاک د نعمت او د هدایت، چې الله تبارک وتعالی د دې نعمت انسان شکر ادا کوي، الله پاک په شکر سره په نعمت کې اضافه کوي، چې نورم الله پاک ورته په هدایت کې ترقی ورکړي، او هغه چې دی نو حتی چې دی نو هغه دغسې په دې هدایت باندې باقي او قایم وي او ثابت قدم وي، چې د مرګه پورې چې دی نو هغه د الله تبارک وتعالی توحید، د الله پاک باندې په ایمان او د الله پاک په عبادت او بندګۍ کې دغه ژوند تیر شي، او هغه کامیاب شي. الله پاک چې دی نو هغه ته د آخرت کامیابی جنت ورکړي. د دې کوشش پکار دی ځان چې د دې نه عبرت اخیستل، چې الله تبارک وتعالی داسې یو مثال بیان کړی دی چې مثلهم کمثل الذي استوقد نارا، فرمایلی چې مثال د دې حال د دې په شان د حال د هغه چا دی استوقد نارا، چا چې اور بل کو، فلما اضاءت ما حوله، نو هر کله چې روښانه کړي دا اور چار چاپیره د دوی، ذهب الله بنورهم، نو ختم کړه الله تبارک وتعالی د دې نه رڼا، اچانک چې دی نو ناڅاپه هغه رڼا دې ختمه شي.
یا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د هجرت حکم وشو، جو هغه پیغمبر او هغه قرآن او هغه چې دی نو ماحول هغه د دینه ختم شو، یا دی چې دی نو ذهب الله بنورهم، الله پاک د دې هغه رڼا ختمه کړله چې دې ته مرګ راغی، او هغه ظاهري اسلام چې کوم هغه فائدې ختم شي. یا هغه زمانه هغه منافقان چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داغو په باره کې وحی نازل شوله، او هغه بې عزت او شرمنده شول، او هغه دنیوي فائدې چې دینو داغو ختم شولې. یو رڼا یو ماحول هغه دې ته جوړ شو، او د فائدې حاصلېدل ورته شروع شو، لیکن د دې د ناقدرۍ په وجه باندې الله تبارک وتعالی خپل رڼا د دینه ختم کړله، لرې کړله. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، او پرې ښودل دي فی ظلمات په تیارو کې، لا یبصرون چې هیڅ نه ویني، صم بکم عمي فهم لا یرجعون، دوی صم کاڼه دي، بکم چړاګان دي، عمي ړانده دي، فهم لا یرجعون پس دی نه راګرځي. یعنی داسې یو حال ته چې دین ورسېده چې د هدایت هغه صلاحیت په دې کې ختم شو، د هدایت لارې په بندې شولې. بظاهر خو د دې غوږونه، د دې سترګې، د دې ژبه چې دی نو هغه کار کوي، ډېرې خبرې پې کوي، اوري پې، او په سترګو باندې لیدل کوي، لیکن د الله پاک د توحید او د حق په باره کې چې دی نو هغه د دې د غوږونه کار نه کوي، چې په هغې باندې چې دی نو چې څنګه اورېدل پکار دي، داسې د الله پاک قرآن واوري، د الله پاک د توحید خبره واوري. دغسې ژبه چې دی نو هغه د حق ویلو دپاره، د ایمان د خبرې کولو دپاره چې دی نو هغه صلاحیت په هغې کې ختم شو. او په سترګو کې چې دی نو هغه لیدل چې هغه د عبرت لیدل، او د الله پاک د توحید چې دی نو هغه په نظر باندې هغې ته وګوري، د الله پاک مخلوقات، دا صلاحیت په هغو کې ختم شو. لکه څنګه مخکې الله پاک فرمایلي و د هغه کافرانو په باره کې چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، دا هغو باندې د هدایت لارې بندې شولې، او فهم لا یرجعون، یعنی بالکل چې دی نو هغه د واپسې هغه لاره ورته بنده شوله. نو انسان هغه ګویا کې داسې یو حد ته ورسي، د هغه زړه بالکل تور شي، او د واپسې لار د الله پاک توحید، د الله پاک چې دی نو هغه رضا د ایمان ته چې دی نو د واپسې هغه لار هغو ته بنده شوله. دا الله تبارک وتعالی مثال ذکر کړی دی، مثلهم کمثل الذي استوقد نارا، حال د دې منافقانو، د دې کافرانو، د دې حالت، د دې مثال، کمثل الذي په مثال د هغه چا دی، استوقد نارا چې بل کړي اور، فلما اضاءت ما حوله، نو هر کله چې روښانه کړي دا اور، ما حوله چار چاپیره دوی ته، ذهب الله